پورې په دې اعتبار سره مریم علیه السلام چې مریم علیه السلام د الله تعالی بې موسمه میوې په بنده کمره کې ورکړي، په بنده کمره کې کمره بنده وه، تاله وه ورپسې، او چې زکریا علیه السلام کمرې ته وردن نه شو نو دې سره بې موسمه میوې پرتې وي. نو حضرت زکریا علیه السلام ورته وفرمیل انا لك هذا یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله، ورته وی دا میوې د کوم ځای نه راغلي؟ نو مریم علیه السلام ورته وی قال هو من عند الله، دا خو د الله تعالی طرف نه ماته راغلي دي. نو کمره بنده وه او په بنده کمره کې ورته الله تعالی میوې ورکړې وي. نو وی دا مور د الله تعالی د عبرت د الله تعالی د قدرت یوه نشاني وه. دویمه دا چې مور ته الله تعالی بچي یعنی عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه ورکړی دی، نو دا هم د الله تعالی د قدرت د نشاناتو نه یوه غټه نشاني وه چې بغیر د پلار نه او بغیر د بدکارۍ نه الله تعالی ورته په خپل قدرت سره بچي ورکړی دی حضرت عیسی علیه السلام. نو دا نښه د قدرت وه، او عیسی علیه السلام په خپله باندې هم نښه د قدرت وه چې بغیر د پلار نه پیدا شوي دي. نو دوی د الله تعالی وی مونږ دوی ته ښکلې ځمکه سربه ځمکه خو ته ورکړه، چینو او میوو واله ځمکه خو ته ورکړه دې دواړو ته، او پناه مو ورته ورکړه. د پناه پکې ځکه ذکر وکړو چې یو مجوسي بادشاه و هیرودس نومې و، هیرودس مجوسي بادشاه او هغه د حضرت عیسی علیه السلام د مرګ د قتل نیت وکړو. چې مور یې بې پوه شوله نو مور یې د خپل وطن نه ډېر اوچت کړو عیسی علیه السلام، او ځان سره چې کوم دی یو لرې علاقې ته چې کوم دی هجرت وکړو. نو هلته کې الله تعالی دې ته پناه ورکړله. نو څوک وایي چې دا ځای دا بیت اللحم د کوم ځای کې چې عیسی علیه السلام پیدا شو، او څوک وایي چې دا فلسطین دی، څوک وایي مصر دی، څوک وایي شام دی، خو په دې کې غوره قول دا دی چې دا بیت المقدس دی، بیت المقدس چې ورته مونږ وایو دا بیت المقدس دی. په دغه بیت المقدس کې ورته الله تعالی د پناه ځای ورکړو. بیا چې کله هغه هیرودس بادشاه مړ شو دوی واپس خپلې علاقې ته راغلل. نو دغه د شام او د فلسطین دا ځمکه دا ډېر سرسبز او شادابه ده، ظاهري لحاظ سره هم او باطني لحاظ سره هم. ظاهري لحاظ سره په دې اعتبار سره چې هلته کې چینې او لښتي دا ډېر زیات دي، او دې کې چې کوم دی ښکلې فصلونه ښکلې هر قسمه میوه هلته کې به کېدله. نو په دې اعتبار سره هم چې کوم دی سرسبز او شادابه وه. او په باطني اعتبار سره چې هلته کې دغه د ډېرو انبیاو مسکن دی، او ډېر انبیا هلته کې چې کوم دی دفن دي، او ډېر انبیا هلته کې پیدا شوي دي. نو دا برکت والا ځمکه وه. د دې وجې نه الله تعالی وفرمیل چې دوی له موږ دغه برکت والا ځمکه کې چې دا دغه وه سربه ځمکه وه، او ذات قرار د آرام ځای و، و ذات معین او د چینو والا ځمکه وه، په هغې کې مو ورته پناه ورکړله. حضرت عیسی علیه السلام او حضرت مریم بیبي دې دواړو ته موږ هلته کې پناه ورکړله. نو ګوره د حضرت موسی علیه السلام پورې د انبیاو د هغې د امتونو سلسله وچلېدله. بیا ورپسې الله تعالی د حضرت موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام او د هغې د امت ذکر وکړو. د هغې نه وروسته عیسی علیه السلام د آخري پیغمبر چې د نبي علیه السلام نه وړاندې تېر شوی د 600 یا څه د پاسه 600 کاله مخکې د هغه ذکر پکې راغی. دا ټوله سلسله د انبیاو چلېدلې ده. کومو خلکو چې خبره د پیغمبر منلې ده ایمان یې راوړلی الله کامیاب کړي، کومو چې خبره نه ده منلې تکذیب یې کړی دی د پیغمبر الله تعالی نیست او نابود کړي دي. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک تابعداري دغه په نقش قدم باندې چلیږي الله تعالی به ورله دنیا هم ښایسته کړي او آخرت به هم ښایسته کړي. او څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نه خلاف چلیږي او په هغه ایمان نه راوړي نو دنیا هم تباه ده او آخرت پې هم تباه. دا د اول نه راخلي د ازل نه او تر اخره پورې د الله تعالی دغه قانون دی چې څوک د پیغمبر تابعداري وکړي د هغه خبره ومني الله یې کامیابي، او څوک یې نافرماني وکړي الله تعالی یې تباه کړي.